اهم معلومات دا دي چې دا شیراني چې دی دا د کاکړ خوري دی. د لټون ټلویزیون کتونکو موږ تاسو له پروګرامونو راوړو، معلوماتي پروګرامونه هم راوړو او د مسلو پروګرامونه هم چاته مسایل وي. نن سي موږ یو پروګرام تاسو د لپاره پیښ کوو، هغه د تاریخ شیراني او بخیل علاقه لرغه او په دې کې د یو کوم له د یو شاخ باکیزای شیراني شجره هم ده. نو د کتاب باندې خو به موږ نور رونا اچو. د کتاب سکم لیکون کوي دی هغه لمر سره موجود دی حاجی نجم الدین شیرانی. نور پښتنه بل هغه کوسی د شیرانی متعلق سکم موږ داسې مینوال دی سی هغه د شیرانی نوم خو اوریدلې دی خو معلومات نه لري. نجم الدین شیرانی صاحب ته موږ په د لټون ټلویزیون له طرفه د هر کلای ویایو. نجم الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، ډیر مننه. دا تاریخ شیرانی زده ولیک سوچ ته څنګه او په دې باندې ستا ټیم څورې ولګي د مهنت د سورې کړې دی باندې؟ دا کتاب ما تقریبا له 2009 شروع کړی دی، په دې باندې زما تقریبا 10 کال لګیدل دي او دا غي وخت وجه دا اوس زه نوکر پیشه ما سره وخت نو د سکول ټیم بعد چې به کله ما غنټه منده ک دروازه او کله به مطبعه منده کې نو ما خپل کار جاری ساته. تاریخ شیرانی کې د څه د معلومات کزموږ کتونکو ته ورکړي. دې کتاب کې د شیرانی قوم ټول شاخونه موجود دي او له شیرانی نه بلکې له وبخیل زاروان سره سنخیل ځا او له سولخیل او کپی په عمرهیل ځخه تر قیس عبدالرشید پورې مکمل شجره پکښ موجوده ده. شیرانی دی څوک له چا سره تعلق دی؟ شیرانی پلار سړبن و او د سړبن پلار چې کوم دی قیس عبدالرشید دی. نجم الدین صاحب دا شیرانی سي دی د ورونه و او کې بیا ورونه و د هغه نامې کته د ازموش کتونکو ته ورواخلي. جی شیرانی سي دی شرخبون سرشنوم شریف الدین دی، د هغه زوی دی د قیس عبدالرشید نمسای کاږي او د شیرانی ورونه سي دی یعنی د شریف الدین 15 زمن و. یو شیرانی مصرو او بیا د څلور زمن سي دی د لبل مورو ترين میانا بړیڅ او اورمړ. دا شیرانی سی مشخو سکم اوریدلې دي سیدای لپلار زخه ناراض زخفاسو دای بیا ولار چیرې او سیده چیرې جی شیرانی سی کم دی د پلار مصر زویو د مور مرس په پلار بل واده وکړ نو بیا له هغه واده ځخه الله پاک څلور زمن ورکړه نو دای مصرو پلار د مصری پګړی وکسر زوی تور پر سر کا لدی وجه دای خپل پلار ناراض سو دای خپل ماما کاکار لولار او دا یعنی باقی زندگی حالت له کاکار سره ترکا واده هم ماما ورته وکړ. موږ خو صرف په دې خبرو سي شیرانی بس صرف دلته پراته دي په پاکستان کې او په نور دنیا کې پر کم ځای باندې شیرانی پراته دي. شیرانی کوم کومش دلته په نظر ګورو نو په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې په زیات تعداد آباد دي. حالانکه د پاکستان په نورو صوبو کې هم شیرانیان ستا خاص کار د هندستان په راجستان کې د شیرانیانو یو ځان ته کلی دی چې هغه ته شیرانی آباد ویای او په هغه کې د شیرانیانو 15,000 آبادی ده 15,000 کورونه په دې کې صرف شیرانی آبادی په دغه کې او په افغانستان کې په شوراوک کې شیرانی آبادی هغه له بړیڅو سره وصل شوی دي. نن دوی ځان ته شیرانی نه ویای د شجرې له لحاظه دوی شیرانی دي او په شوراوک کې په افغانستان کې آبادی او د افغانستان په نورو علاقو کې هم
ډېر شیرانی آباد دي. په راتلونکو کې ستا د شیرانی یا د بلکو متعلق یا د نورو کتابو د لیکلو هم اراده ستا؟ ان شاء الله که الله پاک زندگی راکړه او له سروس زه هم فارغ اسپم، ان شاء الله زبا په دغه کتاب کې هم مزید ترقی کوم، اضافه بکوم. او فی الحال زما یو کتاب چې هغه د حج او عمرې اسانه طریقه هغه له ما سره تیار په کاپۍ کې پروت دی، کمپوز ته تیار دی. دا به ان شاء الله ډیر زر منظر عام ته رایسي. او د بل کتاب ما هم اراده ده چې د په علاقه شیرانی کې کم اولیاء پراته دي د هغو د کراماتو په باره کې به ان شاء الله زه ډیر زر لیکل شروع کړم. نو ورک قومونه به د کتاب په شکل کې موږ زمندي کوو، که داسې لیکوالان له موږ سره موجود وي لکه نجم الدین صاحب، نو دا قومونه به زمندي پاته وي، ځکه چې کتاب سي دی دا ټوله دنیا وګوري او پته ولګري چې دا قوم چیرې پروت دی، پر کوم ځای باندې پروت دی. قدرمنو کتونکو، لټون ټلویزیون کوشش کوي چې ستاسو د لپاره معلوماتي پروګرامونه هم راوړو. موږ کوشش کوو چې مزاحیه پروګرامونه هم راوړو، نیوز هم راوړو او دا ګوره تاریخي د کتابو د غام راوړو. تاسو به موږ ته په کمنټس کې مشورې راکړئ چې تاسو د لټون کم پروګرامونه خوښاږي، موږ کم پروګرامونه تاسو د لپاره پېښ کوو چې په هغه باندې تاسو کتون کې خوشاله وي.